حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای رسول الله مبارک او فرمای لا یبولن احدکم پتاسو کې د یو کس او د سمات نه کوي فلما الدائم په ولاړو وبو کې الذي دا هغه وبدي لا يجري چې دا جاری نه وي په خپل ځای ولاړې دي ثم يغتسل فيه او بیا په دې کې غسل کوي نو د رسول الله مبارک تعلیمات دي دا د انسان د شرافت خلاف خبره ده چې ګوره پاکي وبدي ولاړې دي ډېری دي خلک د استفاده الین ولې دلته متاج کې رسول الله مبارک فرمایل مکه وای نو الله پیغمبر عام تعلیمات ده رسول الله مبارک فرمای کدا دون ډېری چې سمندر په غاړه ناسي نه بکای پاک زی تلاړ شه خدای ته ډېر ما يكنشت ده متفق عليه وفي رواية لمسلمين قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم بیا امام مسلم رحم الله روایت ذکر کړ رسول الله مبارک فرمای په ولاړو وبو کې د سو غسل نه کوي او هو جنوب چې د جنوبي وي حالات د جنابت کې کروان دي بیا پکې وکا او چې ولاړې دي بیا پکې مکوا ځان لته ویسه په بالټي کې یا په بل سکی سړ ته غسل وکړه د څه غسل مکو چې ته غسل وکې استاد مستعمل وبو دا د حوض ته یا د تالاب ته لاړې شي ځکه په دې سره به مسائل پیدا کې خلکو ته قالو کیف يفعل یا ابا هريره نو حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دا راوی تپوس کوي دا صحابه تپوس کوي نو چې دلته غسل نه کوي په ولاړو وبو کې نو سبا کوي نو قال يتناوله تناولا ځان لدی وی سي کنه